د غټ اختر د مونځ طریقه کله چې اخترونه رانږدې شي نو اکثر بیا مونږ سره رابطې او میسیجونه کېږي چې قاري صاحب مونږ ته د اختر د مونځ طریقه وښایي. بېګا هم ډېرو ملګرو میسیجونه کړي دي، نن یې هم کړي دي، نو یو په میسیج کې پوهېدل ډېره مشکله شي. دا ویډیو دا تاسو هم وګورئ د اختر د مونځ طریقه، ځکه یو نورو ملګرو سره هم شریکه کوي. کومو ملګرو ته که د اختر د مونځ طریقه نه یاده نو یاده به یې کړي. د وړوکي اختر او د غټ اختر د مونځ طریقه دا بالکل سیم ټو سیم، بالکل ایکول برابره ده، څه چینجز پکې نشته دی. خو بیا هم زه تاسو ته وایم اسانه طریقه د غټ اختر د مونځ طریقه داسې ده چې نیت دا د زړه دی. زړه کې چې ستا راغله او عیدګاه طرف ته روان شو چې زه د اختر مونځ کوم، بس دا ستا نیت شو. دویمه خبره ده چې کله ته د امام صاحب سره ودرېږې، 2 رکعته مونځ دی د غټ اختر. چې کله ته امام صاحب سره ودرېدې او امام صاحب وویلې چې الله اکبر، تکبیر یې وکړو، نو بیا به تم لاسونه وتړې. د تکبیر نه پس به امام په اولني رکعت کې سبحانک اللهم ووایي. چې کله سبحانک اللهم یعنی ثنا پوره کړه، د هغې نه پس به امام صاحب وایي الله اکبر، 3 تکبیرونه به وکړي. امام صاحب هم لاسونه اوچت کړي، ته به هم ورسره لاسونه اوچت کړي، بیا به لاسونه ځوړند کړي، بیا به 2م تکبیر وشي، بیا به لاسونه ځوړند کړي، بیا به 3م تکبیر وشي، بیا به لاسونه ځوړند کړي، د هغې نه پس به لاسونه وتړي. امام به ورپسې د معمول مطابق قرات شروع کړي، وللضالین صورت به وایي، د هغې نه پس به اولنی رکعت پوره کړي. چې کله اولنی رکعت پوره شو، د هغې نه پس به امام صاحب ودرېږي، بیا به سورې فاتحه ووایي په 2م رکعت کې، د سورې فاتحې نه پس به سورت ووایي، د سورت نه پس د رکوع نه مخکې او د سورت نه پس امام صاحب به بیا 3 تکبیرونه ووایي، الله اکبر، ته هم تکبیر وکړي، لاسونه به ځوړند کړي، بیا الله اکبر، بیا به تکبیر وکړي امام صاحب، لاسونه بیا تم ځوړند کړي، بیا به 3م تکبیر هم وشي، په 4م تکبیر باندې بیا رکوع ته لاړ شي امام صاحب. چې کله رکوع ته لاړو، د رکوع نه پس به د معمول مطابق عام چې څنګه مونځ دی هغه به پوره شي، قاعده به وشي، د هغې نه پس به سلام وګرځولی شي. دا د اختر مونځ شو، د هغې نه پس بیا خطبه به وشي، د خطبې نه پس تاسو د اختر مونځ چې دی دا پوره شو. اسانه طریقه یې ده، کوشش وکئ خپله هم عملي کئ، خپله هم زده کئ او د نور ملګرو سره هم شریکه کئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.